بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. فصل بدان هیچ جمله کمتر از دو کلمه نباشد لفظا چون ضرب زید او یا زید قائم او یا تقدیرا چون اضرب که انت درو مستتر است. وازین بیشتر باشد و بیشتر راحتی نیست. څلورم فصل دی په بیان د طریقه د ترکیب د جمله کې. خو دا خبره وایي ځان سره یاد ساته چې جمله ورته ویلی کېږي نو دا به کمه د دوو کلمو نه نه وي. دوه کلمې به خامخا وي. چې جمله دې ورته ووایي که نه نو دا به کم از کم به څو کلمې او د دوو نه زیاته هم جمله کیدی شي، خو د زیاتو دپاره څه حد نشته دی هغه چې ته څومره وی، خو کم از کم اقل مقدار کلمتین دي. دا دوه کلمتین چې کوم تا وي چې کلمتین به وي دا به څنګه وي؟ دا که لفظا وي او که تقدیرا وي، خو چې دوه کلمې دا به جمله وي. لفظا دا مطلب چې په اعتبار د تلفظ سره ادا کیږي دوه، په اعتبار د کتابت سره لیکلی کیږي دوه، او دغه رنګې لیدلی کیږي هم دوه. نو دا لفظا دوه کلمې شوې. لکه مثال ګوره ضرب زیدون جمله فعلیه ده او دوه کلمې دي پکې، یو ضربه او یو زیدون. او یا بل مثال لکه زیدون قائمون دا جمله اسمیه ده، نو جمله ده نو دوه کلمې دي پکې، یو زیدون یو قائمون. دا لفظا شوه. او تقدیرا دې ته وایي چې یوه کلمه دې تا ته خیر دی ښکاري، خو یوه به پکې بله پټه وي، هغه پټې ته تقدیرا وایي. لکه اضرب دا اوس جمله ده، اضرب یوه کلمه ده اضرب شوه، یو پکې انت ضمیر دی هغه هم بله کلمه ده، نو چې هغه سره یو ځای کړي نو دا جمله شوه. دغه رنګې ضربه دا یوه جمله ده، دا جمله ده یوه کلمه دا ده، یو پکې هو ضمیر دی نو ضربه، او چې هو پکې ضمیر کې چې اسم ظاهر ولا نه بیا پکې ضمیر منی که نه، نو ضمیر ولا یو هغه شو، نو دوه جملې شوې، دوه کلمې شوې که نه، نو جمله به کمه د دوو کلمو نه نه یا به لفظا یا تقدیرا. خو هر کله چې دا دوه چې نو دا خو به تا ته اسانې معلومي ترکیب به یې تاله بلکل درځي د دې دوو. ضربه زیدون خو ضربه فعل او زیدون فاعل، زیدون قائمون زیدون مبتدا او قائمون خبر. چې دوه کلمې وي د هغې ترکیب کې څه اشکال نه راځي. اخو هر چاته معلومیږي، معمولي چې لږ ډېر پوهېږي نو هغه به د دوو کلمو ترکیب کولی شي. دغه جملې د لپاره اسانې دي. خو چې کله په جمله کې کلمات زیات شي نو بیا تاله ترکیب پکار دی. عبارت به بیا څنګه وی، ترکیب به بیا څنګه جوړی، کلمه به د یو بل سره څنګه میلاوې، نو هغه طریقه درته اوس ښیي په دې څلورم فصل کې. نو کله چې په جمله کې کلمات زیات شي د ټولو نه اولنی کار به ستا دا وي چې جمله د سر نه به واخلې کم ځای پورې چې جمله مکمله شو او بله مبتدا نه شروع شوي، د هغه ځای پورې به دا ستا یوه جمله دا به ترکیبي یوه جمله. نو په دې کې کلمات زیات دي، د ټولو نه اول به ته د جملې د سر نه شروع کړې او داسې به پسې وګرځي اخوا به لاړ شي چې په دې کې اسم کم یو دی، فعل پکې کم یو دی، حرف پکې کم یو دی. اسم فعل حرف به جدا جدا کې صرف به پې داسې وګرځي د سر نه واله، ځکه چې مبتدي چې نه نوی طالب نو هغه د سر نه داسې ډایرکټ تعلق نشي جوړولی، ته به په جمله باندې ګرځي. اول به اسم جدا کړي، بیا فعل به جدا کړي، بیا به حرف. داسې به ټوټل وګورئ اسم کم کم دی، دا پکې اسم دی، دا اسم دی، دا اسم دی، دا اسم دی، پوه شول. بسم الله الرحمن الرحیم ته به وګرځي هلکه دا اسم چې دا پکې اسم دی، رحمان پکې اسم دی، رحیم پکې اسم دی، داسې به وګرځي. بیا به فعل ته راشي، چېرې فعل پکې شته که نشته دی. بیا به حروفو ته راشي چې حرف پکې کم کم دی او پکې بیا وپېژنئ. د ټولو نه اول تا دپاره په ترکیب کې اقسام ثلاثه دا خبره ته کوم، بیا د ترکیب دپاره چې کم څیزونه پکار دي هغې ته بیا لازم همې ته لیکلي دي چې ترکیب دپاره څه پکار دي. خو د دې فصل خبره دا ده چې کله په جمله کې کلمات زیات شي اول به اسم فعل حرف جدا کړي او بیا به دا تمیز وکړي، دا جداوالی وکړي چې معرب پکې کم یو دی او مبني پکې کم یو دی. نو په غونډه جمله به دوباره بیا نظر ثاني وکړي په طریقې د اعراب او بنا باندې چې معرب کم یو دی، مبني کم یو دی.
په دریم ځل باندې به بیا راشي په جمله باندې به وګرځي عامل او معمول به پکې معلوم کړي چې دا عمل کوونکی دی او دا معمول دی په ده کې عمل کړی دی چې دا عامل دی دا معمول دی عامل د رفع دی عامل د نصب دی عامل د جر دی ښه دا رفع یې چاله ورکړی دی نصب یې چاله ورکړی دی جر یې چاله ورکړی دی نو چې چاله یې ورکړی هغه معمول شو چې چا ورکړی هغه عامل شو نو عامل معمول به وګورئ څلورم نمبر به بیا په دې جمله باندې نظر واچئ او دا به وګورئ چې ما خو پکې اسم فعل حرف جدا کو مورب مبني مې جدا کو عامل معمول مې جدا کو اوس به وګورم چې د دې کلمو په دې خپل مابین کې د یو بل سره څه تعلق دی دا فعل او فاعل جوړیږي که دا موصوف او صفت جوړیږي که دا تابع او متبوع جوړیږي که دا تاکید موکد جوړیږي که دا څه دي نو څلورم نمبر به تعلق د یو کلمې د بلې سره دا به معلوم کړي دا څلور پیرې چې تا په یوه جمله باندې نظرثاني وکړه په دې جمله کې به تا ته مسند الیه معلوم شي دا پکې مسند دی دا مسند الیه دی نو د جملې ترکیب عبارت ترجمه به تا ته بالکل واضح شي دا څلورم فصل په دې باره کې ذکر کوم مصنف طریقه د ترکیب وښودله اوس چې دا ترکیب ته کې نو د دې سره تاله په دې ترکیب کې لازمي دي چې ته به دا خبرې پیژنې او دا خبرې به ته هله پیژنې چې نحومیر ته تا بالکل غوږ ښودی او دا دې ځان سره یاد کړی وي نو دا خبرې ټولې په دې نحومیر کې شته یو نحومیر چې د په صحیح معنو کې وي تا ته په عبارت کې هېڅ مشکلات نه راځي خو چې دا د صحیح وي کوټه نه ګورئ کوټه د طالبانو تپوس کې زه د خپل طالبان ټولو ته قارم چېرې کوټه به سبق نه یادوئ چې تاسو هلته کې سر کته کړی و داسې سر د دې مطلب څه شو سبق هغه خوند کوي چې هغې باندې ته پوه شي او ستا په عقل کې کینی بیا دې ستا نه هیر شي خو چې ستا په عقل کې هغه سبق پروت وي او چې کله ته کتاب ته ناسې او عبارت ګوري چې بیا درته یادېږي او چې کوټه دې یاد کړی یا خو ستا نه هیر شو نو د ترکیب دپاره دا د زیات هم کیدی شي خو دا 12 خبرې ډېرې اهمې دي په دې 12 کې اقسام ثلاثه اسم فعل حرف تعریفات به هم درځي علامات به هم درځي نو تعریفات مونږ کړي دي علامات اوس مونږ په 5م فصل کې وایو ښه پوه شوې نو تعریفات علامات د اسم فعل حرف دا به لازمي د ترکیب دپاره دویم 6 اقسام تعلق یې د صرفو سره دی ثلاثي مجرد و مزید رباعي مجرد و مزید خماسي مجرد و مزید چې دا پیژنئ دریم نمبر 7 اقسام سیستم ثالثم ضعف لفیف ناقص و معموز و اجوب چې کوم په صرف بوایي کې او په علم الصیغه کې وغیره ذکر دي او موږ به یې وروسته ذکر کوو ښه وایو څلورم نمبر معربات او مبنیات پیژندل پکار دي نو معربات مبنیات به موږ کوم ځای پیژنو اووم نمبر فصل زموږ په معربات او مبنیاتو کې دی دا به دلته اوس وپېژنو ښه بیا اقسام اسم غیر متمکن د اسم غیر متمکن اقسام لازمي دي زموږ دپاره پیژندل نو اسم غیر متمکن اقسام به موږ په 8م فصل کې وایو اسم غیر متمکن اقسام دا لازمي دي بیا پیژندل پکار دي تقسیم د اسم په اعتبار د تذکیر و تانیث سره تقسیم د اسم په اعتبار د تعریف تنکیر سره تقسیم د اسم په اعتبار د تذکیر و تانیث سره د ترکیب دپاره دا خبرې لازمي دي دا به مونږ وایو په 9م نمبر فصل کې په 9م فصل کې به دا وایو بیا زموږ دپاره علامات د تانیث چې کله ته کلمه کې تعریف تنکیر او تذکیر تانیث پیژنې که نه نو ته به هغې کې به علامات د تانیث ګورې که علامات د تانیث پکې و مؤنث ته چې نو پکې جو مذکر وي نو علامات د تانیث هم په 9م فصل کې را روان دي مطلب مې دا دی چې یاره دا ټولې خبرې په نحومیر کې شته که تاسو عبارت خپل پخول غواړئ ترکیب زده کول غواړئ دا خبرې به لازمي پیژنئ چې نحومیر ختم شي بیا دلم نه درځي او یا ویلی شوی هم دی خو نو د دې چې کوم تکرار دی به لازمي کوئ علامات د تانیث 8م نمبر د جمع اقسام به ته یاد ساتئ واحد کې سړی نه غلطېږي خو اسانه ده او تسنیه خو البته جمع چې راشي نو د جمع دپاره خپل اقسام دي نو یا به دا جمع سالمه وي یا به جمع مکسره وي په اعتبار د لفظ سره 2 اقسام دي په اعتبار د معنی سره هم 2 اقسام دي یا به جمع قلت یا به جمع کثرت نو دا به هم په 9م فصل کې راشي بیا اقسام د اعراب د اسم زده کول غواړي چې یو ځای کې اسم راغی دا اسم معرب دی چې نو اسم معرب شو نو د معرب دپاره خپل اعرابي آیا په دې باندې دا اعراب د کم قسم واقع شوي دي او د هغه قسم اعراب څنګه دي هغه لفظي دي که هغه تقدیري دي که هغه محلي دي او هغه پې څنګه راځي په حالت رفي کې څنګه دی په نسبي کې څنګه دی په جري کې څنګه دی موږ به استعمالو څنګه نو د دې پیژندل اقسام د اعرابو د اسم دا به په 10م فصل کې موږ وایو
اقسام اعرابو د فعل نو د فعل نه مراد فعل مضارع ده ځکه هغه نور دوه اقسام چې دی خو مبني دي که نه یو فعل ماضي ده هغه مبني ده یو امر دی هغه مبني دی نو پاتې څه شو فعل مضارع نو فعل مضارع مورب ده نو د هغې اعراب پیژندل لازمي دي دا به مونږ په 11 فصل کې وایو عوامل لفظي او عوامل معنویه دا به د 12 فصل نه اخوا چې زمونږ کم سبق دی هغه 3 ابواب اجمال مونږ ویلی که نه نو هغه 3 ابوابو کې عوامل لفظي دي ورپسې بیا معنویه دي نو د هغې پیژندل به لازمي چې دا څیز عامل دی عامل او معمول پیژندل لازمي دي که نه نو عامل معمول چې ته پیژنې نو دا عوامل دي نو دا عوامل پیژندل سل عوامل دي دا پیژندل لازمي دي بیا ورپسې د توابع باس دی توابع ویلی شي هغه څیزونو ته چې د هغې اعراب بذاته بنفسه نه وي هغه د بل تابع وي لکه تا وي جاءني رجل عالم نو د عالمون دپاره عامل نشته د عالمون اعراب که ته وي چې دې لاره په چا ورکړې ده نو چا ورکړې نه ده په دې باندې عوامل نشته دی د دې اعراب بالطبع دي بالطبع دا تابع د بل دی ښه دا تابع هغه دویم لفظ ته وایي چې به د مخکیني لفظ تابع وي په اعرابو کې نو بیا توابع پیژندل غواړي چې کله دې دا 12 خبرې وپیژندلې نو ترکیب تا ته بالکل داسې شو لکه بیخي آسان نو دا به د ترکیب دپاره اهمې خبرې دي ښه نو دا به ذهن کې کیدی ولې او دا ټولې خبرې په نحو امیر کې شته نو نحو امیر بنیاد شو بنیاد د نحوې دپاره نحو امیر څه شو بنیاد نو دی لازمي د دې یادول بالکل لازمي دي نحو امیر خو چې هر طالب ته داسې یادي سم چې هغه نه سره د دې یو کلمه چې ده نو هغه ته بهر او خارج نه نو څلورم فصل کې مونږ ته دا طریقه د ترکیب د جملې ښودله په دې باندې پوه شوئ څلورم فصل دی په بیان د طریقه د ترکیب د جمله کې هر یوه جمله به کم از کم کمه به د 2 کلمو نه نه یا لفظا یا تقدیرا او کله چې په جمله کې کلمات زیات دي اسم فعل حرف به جدا کړي معرب مبني به جدا کړي عامل معمول به وپېژني څلورم به کلمې یو بل سره تعلق وپېژني مسند مصلح معلوم شي د جملې معنا ترکیب عبارت به واضحه معلوم شي دا څلورم فصل و پوه شوئ پنځم فصل دی په بیان د اعرابو د په بیان د علاماتو د اسم فعل حرف کې دا څلورم فصل مونږ ووایي ښه پنځم فصل دی په بیان د علاماتو د اسم فعل حرف کې چې ته دا 3 وړ اقسام اسم فعل حرف تعریفات مونږ کړي دي چې ته دا پیژنې نو په علاماتو به پیژنې هر یو څیز پیژندلی شي په علاماتو باندې نو علامات به پیژنې نو د اسم دپاره علامات خو د دې نه مخکې تاسو دا ټکي زده کوئ چې حصر یوه کلمه راګیرول نو راګیروالي ته حصر وایي دا حصر په 2 قسمه دی یو دی حصر عقلي یو دی حصر استقرایي حصر عقلي هغه حصر ته وایي چې تتبع او د تالاش نه وروستو بل قسم نشي پیژندلی او نشي معلومېدلی بل قسم د هغې نه لکه مونږ وایو په ورځ او شپه کې څو منځونه دي 15 که ته ډېر تتبع او تالاش وکړي که نه شپږم پیدا کولی شي دا دغه 15 دي نو دا کم حصر شو حصر عقلي چې که ته ډېر هم تالاش وکړي خو بل قسم یې نشي پیدا کولی بس دا دي او حصر استقرایي دی ته وایي چې که ته تتبع او تالاش وکړي ته به یې پسې بل قسم هم پیدا کړي که بل پکې سوچ فکر وکړو هغه به پسې بل قسم هم پیدا کړي دې ته حصر استقرایي وایي نو موږ چې وایو چې علامات د اسم 11 دي په نحو امیر کې نو دا حصر استقرایي دی څه شی دی څوک به اعتراض نه کوي چې پیدات النحو کې خو لس دي په کافیه کې خو 15 دي دا نحو امیر خطا شوی دی هدایت النحو ولا خطا شوی دی یا کافیه ولا خطا شوی دی نه دا حصر څه دی استقرایي دی حصر عقلي نه دی ښه نو حصر استقرایي کې کیدی شي ستا څومره استقرا ده تتبع او تالاش دی مخکې د بل قسم پیدا کړه نو دا حصر استقرایي دی دا ټول نو علامات د اسم په نحو امیر کې 11 ذکر دي دا 11 په بالکل په 11 سکنډه کې یادوئ ښه نو هله به تاسو ته پته لګي اول نمبر هر هغه کلمه چې الف لام پې داخل وي دا به اسم وي الف لام پې داخل وي الرحمن الرحیم الحمد الف لام چې پې داخلي دا کلمه به صحیح العالمین المتقین دا به اسم وي الف لام خاصه د اسم ده بیا به کې اختلاف دی خو هغې ته نه ځو هغه د نحو امیر خبرې نه دي ښه چې الف لام خاصه اسم ده او که صرف لام خاصه د اسم ده او که څه شی دی 3 مذهبونه پکې دي ښه دویم نمبر حروف جارونه به په یو حرف داخل وي حروف جاره څو دي 11 په حروف عاملو کې به راځي با و تا و کاف و لام و منذ مسخره رب حاشا من ادا فی عن علا حتی الی بسم الله
بسم الله په دې کې په دې اسم باندې با داخله دی نه نو دا اسم به اوس اسمي که فعل که حرف دا به اسمي ولې حرف جر په داخله دریم نمبر یا به په تنوین راغلی وي تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته ویلی شي نون تنوین څه ته وایي نون ساکنه تتبع حرکت آخر الکلمه هغه نون ساکن چې د کلمې د آخري حرکت تابع وي که آخري حرکت زبر یو زبر بل تنوین شو که حرکت آخري زیر وي یو زیر بل که پیش وي یو پیش بل نو دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین ویل ښه نو دا تنوین علامه د اسم د په فعل باندې تنوین نه راځي په حرف باندې تنوین نو چې تنوین پرې راغلی نو ته به ډایرک وایې چې دا اسم دی آسان علامات دي څلورم نمبر یا به مسند الیه وي موږ پرون ویلو اسم چې دی دا مستد هم راځي مستد الیه هم راځي فعل په کلام کې مستد راتلی شي خو مسند الیه راځي او حرف مستد دا خو دواړه نه راځي نو معلومه شو چې دا مستد الیه والی دا خاصه د چا شوه د اسم شوه فعل مسند الیه نشي راتلی او حرف خو جو اسم نه راځي خو مسند هم نه راځي نو مسند الیه به لکه زید قائم دلته زیدون مسند الیه دی او بله دا خبره چې دا علامات چې دي نو دا د یو بل سره متضاد نه دي ګورئ داسې نه چې په یوه کلمه کې به یو علامت راځي کیدای شي دوه راشي کیدای شي درې راشي کیدای شي څلور راشي په یوه کلمه کې ډېر شي علامات د اسم هم راتلی شي ښه نو لازمي نه ده چې که الف لام پې داخل وو نو بیا به مضاف نه وي داسې نشي کیدی او یا به چې کوم دی نو پای باندې تنوین راغلی نو کیدای شي بیا به معرفه نه وي یا به بل څیز نه وي نو تنوین پې هم راتلی اوس مثال په زید قائم په دې تنوین هم شته مسند الیه هم دی او تنوین پې هم شته نو دوه علامات جمع نو خیر دی علامات که دوه جمع شي هم دي جمع کېږي ښه علامات د اسم نه دي دا د یو بل سره متضاد نه دي ګورئ دا جمع کېدی شي یا پنځم نمبر یا به مضاف علامه د اسم ده کافیه کې بیا اختلاف دی چې آیا مضاف علامه د اسم ده که مضاف الیه علامه د اسم ده خو صحیح مذهب څه دی چې مضاف علامه د اسم ده لکه غلام زیدین غلام د زید نو په دې مثال کې دا غلام مضاف دی دقه علامه د اسم ده دا اسم دی اوس به څوک وایي چې دا زیدین خو اسم دی نو یې دي که نه هغه سره مونږ کار نشته زموږ دلته کار د مضاف سره دی ښه نو دا مضاف اسم دی مضاف علامه د اسم ده پنځم نمبر څه شو مضاف علامه د اسم ده شپږم نمبر یا به تصغیر وي تصغیر ویلی شي د یو څیز په حقارت باندې په یو کلمه کې رد و بدل وشي تغییر او تبدل او د کلمې په حقارت باندې دلالت وکړي نو دا دې ته تصغیر ویلی شي لکه رجل په ځای باندې ته ووایې رجیل او طریقه د تصغیر دا ده چې هره کلمه او ته د هغې نه تصغیر جوړول غواړې نو د هغې طریقه دا ده ګوره چې اولنی حرف اوس مثال په طور باندې دی کتاب زه دې نه تصغیر جوړوم نو تصغیر طریقه دا ده اولنی حرف چې په هر ځای کې هغې له به ورکړې ضمه اولنی حرف له به ضمه ورکړي دویم له به فتحه ورکړي هلته چې هر څنګه وي که ته تصغیر جوړول غواړې نو تصغیر طریقه دا ده دویم له به فتحه ورکړي په دریم ځای کې به یا راولي دې یا ته یا یې تصغیر وایي پوه شوې نو دا ګوره دویم له فتحه ورکړه دریم ځای کې دې یا راوړو نو د کتاب نه څه جوړ شو کتیب دا تصغیر دی دا تصغیر طریقه ده اسانه مثال په طور باندې رجل له ته تصغیر جوړې اولنی حرف له به ضمه ورکړي دویم ځای کې به فتحه راوړي دریم ځای کې به یا راوړي رجل نه به څه جوړ شي رجیل نو دا تصغیر طریقه ده ښه په دریم ځای کې به یا راوړي نو تصغیر علامت د اسم دی کم یو ځای کې چې تصغیر راغلی و عبید قریش رجیل کتیب وغیره نو دا به اسم دا مصغروالی علامت د اسم دی او منصوب وم نمبر یا به نسبت شوی وي یو ځای ته منصوب چې کم یو کلمه منصوب وي دا به اسم وي لکه بغدادي پاکستاني سعودي وغیره که نه نو دا یا نسبتي په دې اخره کې راله نو دا منصوب نسبت چې دی دا منصوبوالی دا علامت د اسم دی او اتم نمبر یا به تثنیه وي مثال لکه رجلانی او یا به جمع وي لکه رجالون اوس اعتراض وشو چې تثنیه او جمع خو په فعل کې هم راځي فعل فعلا فعلو نو فعلا تثنیه نه ده او فعلو جمع نه ده او تا چې تثنیه او جمع خو علامات د اسم دي او علامت دي ته چې په بل څیز کې نشي پیژندلی نشي معلومېدی نو فعلا او فعلو خو په فعل کې هم راله فعل کې هم تثنیه او جمع شته نو دا څنګه علامت د اسم دي نو جواب یې دا دی چې په فعل کې تثنیه او جمع نشته دی په فعل کې چې تثنیه او جمع کیږي هغه علامت د تثنیه او جمع د الف او واو دی
دا فعل په خپل ځای باندې فا عین لام چې دی په خپل ځای باندې فعل دی هغه نه دی تثنیه او جمع شوی د هغې په تثنیه والي او په جمع والي دلالت د علامات د هغې کوي ښه د تثنیه والي او د جمع والي کوي چې هغه الف دی واو دی نو هغه پې کوي نور دا فعل نه تثنیه او جمع کېږي ګورئ تثنیه او جمع کېدل دا علامه او خاصه د چا ده د اسم ده دا د فعل نه ده که اوس دغه اعتراض څوک وکړي ته به وایي چې فعل په خپل حال باندې برقرار دی دا علامات د الف او واو چې دي په دې دا علامات د فاعل د څه دي د تثنیې دي او یا د جمع دي نو فعل کې تثنیه او جمع نه راځي ښه تثنیه او جمع والی دا خاصه د چا ده د اسم او لسم نمبر یا به موصوف وي موصوف یو صفت دی یو موصوف نو که صفت اسمي او که نه خو علامت د اسم موصوف والی دی ښه لکه ګوره جاء رجل عالم نو دا رجل راغې ماته یو داسې سړی داسې دا لفظ اکثر پښتو کې ترجمه کې داسې راځي لکه مضاف مضاف الیه کې چې په پښتو معنی کې د راځي په منځ کې یو دا لفظ راځي داسې موصوف صفت پای کې اکثر داسې راځي لکه جاء رجل راغې ماته یو داسې سړی عالم چې عالم نو دا رجل عالم نو په دې مثال کې رجل موصوف ته دقه علامه د اسم ده یا به موصوفي او یو لسم نمبر یا به تای متحرکه په آخر کې پیوست وي چې په حالت د وقف کې په سر بدلیږي هغه تا طلحتون کې چې راځي جو طلحه او ضاربتون کې ضاربه نو دا علامت د اسم دی نو دا 11 علامات د اسم شوخه یا په الف لام داخل وي لکه الحمد یا په حروف جارونه یو حرف راغلی لکه بزید یا به په تنوین راغلی وي لکه زیدون یا به مستند الیه وي لکه زید قائم او یا به مضاف وي لکه غلام زیدین یا به مصغر وي لکه قریش یا به منصوب وي لکه بغدادي یا به تثنیه وي لکه رجلان یا به جمع لکه رجال یا به موصوف وي لکه جاء رجل عالم او یا به تای متحرکه په اخر کې پیوست وي لکه ضاربتون نو دا 11 علامات د اسم شو دا 11 په هر یو تاسو چې ځان له تتبع تعالی شو کوي کتاب راواخلئ د عربی یو او دا علامات پکې تاسو هلته کې ټرای کوي ښه وبه یې ګورئ چې یاره دا اسم کم یو دی فعل کم یو دی حرف کم یو دی نو د اسم هر یو کس سبا چې زه یم هغه 15 علامات د اسم جدا جدا ځان له کتلي ښه د علاماتو لپاره جدا جدا یو خو یو مثال موږ دلته وایي که نه نو چې تاسو د هر یو دپاره مثالونه کتلي ښه کوشش به کوئ که نه او که نه دونه لرې نه پکې بعضې کسان راغلي نو چې کوشش هم بیا نه نو بیا به فایده نه علامات د فعل دلته اته ذکر شوي دي دا تو نحوه کې لس دي پروا نه کوي حصر کم یو حصر دی حصر استقرایي دی علامات د فعل اته دي یا به داسې کلمه چې په اوله کې قد وي دا کلمه دا قد نه دا کلمه به فعل وي دا قد خو حرف دی خو دا علامت د فعل دی چې په کومه کلمه باندې قد داخلو نو هغه کلمه به فعل وي هغه قد به فعل نه هغه کلمه به فعل وي لکه قد سمع الله په دې کې فعل کم یو دی سمع داسې نه چې په دې کې فعل قد دی ګور سمع نو یا به په قد داخل وي لکه قد ضربه یا به په سین داخل وي لکه سیضربو نو اوس دلته کې ګوره سین سیعلمون نو دا یعلمون چې دا اوس فعل دی ولې سین پې داخل دی یا به په سوف داخل وي لکه سوف یضربو نو دلته په سوف پوره سوف چې دی نو دا هم علامت د فعل شو یا به په د حروف جازمونه یو حرف داخل وي د حروف جازمونه به په یو حرف داخل وي حروف جازمه څو دي 15 ان ولم لما او لام امر لا نهي 5 حرف جازم فعل د هر یک به دغه خانو ګوره دا 15 حروف جازمه دي د دې نه چې په یو داخلي هغه به فعل وي لکه لم يفعل لم يسمع نو دا يسمع اوس فعل ولې لم په داخل او یا به ضمیر مرفوع متصل په وسوي په اخر کې ضمیر مرفوع دی ته ویل شي چې اته مرفوعات نو قسم راغلی وي متصل دی ته وایي چې د خپل عامل سره پیوست وي نو ضمیر مرفوع متصل به په اخر کې راغلی ضربتا یا تی یا تو ضربتا تی تو نو د اخر کې چې دا تا یا تی یا تو دا ضمیر مرفوع متصل راغی دا به فعل وي دا کلمه به صحیح دا ضمیر نه ګورې هغه خو سم دی دا کلمه دی خوا یادومه دا به فعل وي یا به په اخر کې تای ساکنه راغلی وي نو دا کلمه چې کوم اوس فعل شو نو دا تای ساکنه به فعل وي که دا کلمه به فعل وي دا کلمه ګوره تای ساکنه خو علامت شو لکه ضربت فعلت سمعت او یا به امر وي هر هغه کلمه چې هغه امر وي دا به فعل وي لکه اضرب او یا به نهي دا هم علامه د فعل دی لکه لا تضرب
نو دا اته علامات د فعل شو پوه شوئ یا به په قد داخل وي یا په سین داخل وي یا په سوف داخل وي یا به حروف جازمه یو حرف راغلی یا به په آخر کې ضمیر مرفوع متصل پې وسوي یا به تای ساکنه په آخر کې راغلی یا به امر وي یا به نهي وي علامات د حرف دا مې ځکه ونه لیکل چې کتاب کې ښه په مختصر موجود وه نو لیکل ته ضرورت نه علامات د حرف څلور دي چې دا خو په کتاب کې نشته دی نو په کتاب کې دو ذکر دي کم دو ذکر دي یو دا چې علامات حرف آن است د حرف علامات دا دي که هیچ علامتی از علامات اسم چې هیڅ یو علامت د علاماتو د اسم نه پکې نه وي د اسم څو علاماتو چې دی نه پکې یو هم نه دا د فعل علامه شوه دویم چې علامات د حرف اته دي چې دی نه پکې یو هم نه وي هغه فعلي هغه به حرفي پوه شوې دا تم علامات د فعل تم لري ښه او یا به اخبار عنه به هم نه او اخبار به به هم نه اخبار عنه به هم نه اخبار به به هم نه نو دا به بیا څه شي حرف به وي ښایست نه به په هغې سره خبر ورکولی شي او نه به د هغې نه خبر ورکولی کېږي اوس الف د دې نه د چا د خبر ورکولی شي او نه دې ته د چا نه خبر ورکولی شي نو دا حرف دی ښه نو دا څلور علامات د حرف شو شپږم فصل دی په بیان د تعریفاتو د معرب او مبني کې شپږم فصل دی په بیان د تعریفاتو د معرب او مبني کې معرب څه ته ویلی شي او مبني څه ته ویلی شي ځکه چې کلمات د عربو د دې دوو اقسامو نه خالی نه بیدان جمله کلمات عرب بر دو قسم است د کلمات د عربو په دغه دوه قسم دي یا به معرب او یا به نو ته معرب وپېژنه او مبني وپېژنه چې معرب څه ته وایي مبني څه ته وایي چونکې نحومیر د نحوې اولنی کتاب دی اولا درجه کې پړاویږي دې وجې نه مصنف الرحمت د اولا درجې د طلباو د ذهن مطابق تعریف کوي چې دا په خپله باندې غټ شي بیا به ته پته ورګي چې یاره دی تعریف و که دی حکم و خو فی الحال به کلم الناس علی قدر عقولهم د هغو د عقلونو مطابق به خبرې کوي که نه اولا درجې ته چې د شپږمې درجې او د پنځمې درجې خبرې کوي نو هغه باندې یو غیر مناسبات لګي چې یاره دا څه خبرې دي او زړه یې ته اوړي نو هر چاته به د هغه مطابق خبرې کوي چې څومره هغه برداشت کولی شي ښه نو ګوره دل تعریف د معرب ادا کړی دی چې معرب هغه اسم ته وایي چې آخر په اختلاف د عواملو سره بدلیږي را بدلیږي چې عامل بدلیږي جو آخر به بدلیږي چې عامل بدلیږي جو آخر به بدلیږي یا بد مثال د توی مجا دلته وګوره جاء راغلی دلته رأیت راغلی دلته کې مررتو با دا با راغله او زید اقا یو زید دی خو په دې زید کې آخري حرف چې دی هغه دا دال دی دا آخري حرف دی نو آخر به په اختلاف د عواملو سره بدلیږي را بدلیږي دلته عامل بدل شو عامل د رفع راغی جو دلته رفع ده دلته عامل د نصب راغی فعل هم شته فاعل هم شته هغه مفعول غواړي نو دا نصب راغی دلته مررتو با حرف جر راغلی دی هغه عامل دی هغه جر غواړي نو زیدین مجرور شو جاء عامل د رفع دی رأیت عامل د نصب دی او جر عامل د یعنی حرف جر عامل د جر دی نو دا جر ورکوي نو عامل بدل شو آخر بدل شو دې ته څه ویلی شي معرب هغه اسم ته وایي چې آخر په اختلاف د عواملو سره بدلیږي را بدلیږي دا معرب دی او مبني څه ته وایي مبني هغه اسم ته وایي چې آخر په اختلاف د عواملو سره نه بدلیږي را بدلیږي که عامل د رفع او که عامل د نصب او که عامل د جر وي خو هغه به په یو حال کې وي لفظا نه بدلیږي ښه نو د مبني اعراب محلي وي څه وي محلي وي اعراب لفظي نه اعراب محلي وي لکه مثال په طور باندې هؤلاء که په دې باندې جاء داخل کې هم هؤلاء که دې ته وایي چې رأیتو هم به دقه هؤلاء که ته په با داخل کې نو هم به دقه وایي چې بهؤلاء جاءني هؤلاء رأیتو هؤلاء مررتو بهؤلاء نو معرب او مبني وپېژنده چې معرب څه ته وایي او مبني څه ته ویلی شي اوس په جاءني زیدون کې محل د اعراب څه شی دی دا دال چې کوم اخري تاسو ته ما په د شروع کې ویلو اوله کې چې یو لغت دی او یو نحوه ده او یو صرف دی د لغت تعلق د څه سره د اول سره د نحوې تعلق د چا سره د اخر سره او د صرف تعلق د ټولې کلمې سره د نحوې تعلق د اخر سره ښه یورپ به اواخر الکلمې الثلاث
د کلمې اخري به حرف به معلومیږي، درې واړه حالات به معلومیږي چې یاره څه څه کوي. نو اخر سره کار د نحوی. نو ګوره دلته بدل شو جاني زیدون رأیتو زیدن مرتو، نو د دون دن دین دې ته اعراب وایي. دا ضمه چې کوم راغلی که نه او په دې بل باندې دی دا پې رفع راغلی، دا پې نصب راغی، دا پې جر راغی. دقې رفع نصب جر ته څه وایي؟ اعراب. او دا رفع نصب جر چې په کم حرف باندې راشي په دې اخیره کې د اخري ته ویلی شي محل د اعراب. او عامل پکې کوم یو دی او په چا کې عمل کړی دی؟ نو دا عامل شو او دا به صحیح معمول. نو جاء عامل زیدون معمول او دا دال محل د اعراب او دا رفع پې اعراب. په دې پوه شوئ؟ عامل معلومول غواړي که نه؟ طریقه د ترکیب د جمله کې مونږ ووایي چې عامل به معلومې، معمول به اعراب به پېژنې څه شی دی، محل د اعراب به پېژنې. ښه نو دا زموږ سره څلورم فصل، پنځم فصل چې دی شپږم هغه سرته ورسېد. اووم نمبر فصل دی په بیان د معربات او مبنیاتو کې. اووم فصل دی په بیان د اووم فصل دی په بیان د معربات او مبنیاتو کې. مبنیات ټوټل شپږ دي. ټول مبنیات څو دي؟ شپږ. دا شپږ مبنیات په دوه قسمه دي، مبني الاصل، مبني الفرع. مبنیات ټوټل څو دي؟ شپږ. دا په څو قسمه دي؟ مبني الاصل، مبني الفرع. مبني الاصل څو دي؟ مبني الفرع څو دي؟ درې. مبني الاصل وپېژنئ اول. د کتاب ترتیب لږ ونته کې لپ نشر غیر مرتب طریقې باندې دلته وپېژنئ، ډایرکټ به پې پوه شئ، صحیح به پوه شئ. مبني الاصل درې دي. ګوره جمله حروف، جمله حروف مطلب ټول حروف چې څومره دي، حروف عامله دي او که غیر عامله دي، او که هغه حروف مرکبه دي او که غیر مرکبه، الف با تا سا دي او که هغه ان او ان دي او که هر څنګه دي، خو چې حرف ورته ویلی شي دا به مبني الاصل وي. پوه شوئ؟ اوس مثال په طور باندې بسم الله کې دا با ده، دا حرف دی که نه؟ حرف شو که نه؟ د کومو حروفونه دی؟ نو با د کومو حروفونه دی؟ د حروف جارونه دی. نو دا با حرف د کومو حروفونه؟ حروف جارونه. دا حرف شو. حرف مبني دی که معرب؟ مبني دی. مبني الاصل دی که مبني الفرع؟ مبني الاصل دی. او د مبني باندې اعراب چې نو چې کوم اعراب پې راغلی هغه پې د مبني اعراب د عامل د وجې نه بدلېږي را بدلېږي. پوهېږي که نه؟ مونږ مخکې وي که نه مبني چې په خپل حال باندې هر څنګه کې نو په خپل حال باندې به یې پرېږدې. اوس ګوره چې مونږ ترکیب کوو دا خبرې چې مونږ کمې وکړي نو تاسو ته به اوس ذهن ته راشي. ګوره با حرف از حروف جاره، با حرف ذهن ته تللی که حروف جاره مونږ وایي از مبنیات اصلیه. اوس به ستا ذهن ته راشي چې مبني ولې دی، مبني الاصل ولې دی. نو مبني باندې پوه شوئ چې عامل اخري په اختلاط د عاملو سره بدلېږي را بدلېږي نه. مبني الاصل ورته مونږ ولې وایي ځکه چې ټول حروف مبني الاصل دي، دا په خپل حال باندې اصل دي، د چا د وجې نه دي نه، او نه چې کوم دی نو سلک ډېر زور پې راشي نو معرب کېدی هم نشي. مبني الاصل دې ته وایي چې هغه په هر حال کې مبني. یو مبني الفرع دی. مبني الفرع دا دی که لږ ډېر پکې تا تغییر تبدیل وکړو جو معرب کېږي، خو دې کې به دا شی نه، مبني الاصل کې به دا شی نه، هغه بالکل اصل باندې مبني دي. ښه نو با حرف از حروف جاره از مبنیات اصلیه. په دې ځای کې په دې باندې کوم یو اعراب دی؟ کسره. ګوره با حرف از حروف جاره از مبنیات اصلیه مبنی بر کسره. دا کسره پی لفظن ده که تقدیرن؟ مبنی بر کسره لفظن حرف جار. با حرف از حروف جاره از مبنیات اصلیه مبنی بر کسره لفظن حرف جار. ترکیب وشو د حروف جاره چې څومره یوازې دا یو نه، دا یو یوازې نه، هر ځای کې چې حرف تاسو تعریف یاد کړ. اوس مثال په طور باندې اوس تاسو بس ماته ترکیب کوئ. ښه دا کوم ناشنا کسان چې اشنا ته نه یادوم، دا یو دی حرف او دې ته مونږ وایو الحرف. تعریف د پاره راځي که نه؟ الحرف برای تعریف. هسې مونږ مثال درته بیا خپل سبق له راځم. دا ال د تعریف د پاره دی. دا ال اسم دی که فعل دی که حرف؟ دا حرف دی. دا حرف د تعریف د پاره راغلی. دا معرب دی که مبني؟ مبني دی. مبني الاصل دی که مبني الفرع؟ مبني الاصل دی. په دې ځای کې په دې باندې رفع دی که نصب که جر که ساکن څه دی؟ سکون پشته که نه؟ نو اوس ګوره ورته تعریف مونږ ترکیب څنګه کوو؟ الحرف برای تعریف از مبنیات اصلیه مبنی بر سکون لفظا حرف تعریف. مبنی بر سکون لفظا حرف تعریف. مثال په طور باندې این حرف شرط دی که نه؟ این حرف از حروف شرطیه از مبنیات اصلیه مبنی بر سکون لفظا حرف شرط. این
حرف از حروف مشبه بالفعل از مبنیات اصلی مبني والفتحه لفظا حرف مشبه بالفعل يناسب اسم ورا در خبر اخو بیا خپل هر یو حرف راولي دغه ترکیب دی نو حروف چې څومره دي ترکیب تاسو زده شو ولې پای کې نور څه عوامل ته تله راتله نشته خو حرف چې د کوم حروفونه هغه نوم اخله لکه اوس با حرف ته د کومونه دی حروف جاره نو با حرف از حروف جاره اخو په سرازه تاسو ته پته ولګي چې مبني الاصلي از مبنيات اصليه په هغه ټیم کې چې په کم یو حرکتي بس اقوایا مبني بر کسره یا فتحه یا ضمه یا سکون لفظا بس خبره ختم ترکیب وشو پوهیږئ نو چې کله تاسو دا قواعدات که ترکیب تاسو بیخي آسان دی ښه مبني الاصل درې دي ټول حروف مبني دي فعل ماضي مبني ده و آخر او مبني باشد بر فتحه میزان صرف کې وایي کنه مبني ده دا بدلیږي را بدلیږي نه مگر بعارض پکې هلته شته چې عذر راځي جدا خبره ده عذر د وجې نه خو روژې مافتي نو ښه امر حاضر امر حاضر امر نه می باشد مگر معروف چې کوم علم الصيغه ذکر کړی دا نو خبره دار چې امر په امر حاضر وره امر غایب او وغیرہ کې نور کې باس نشته امر حاضر مبني الاصل له اضرب دا مبني اعلم چې ته ترکیب کې اخر کې از مبنيات اصليه مبني بر سکون لفظا فعل امر حاضر نو ګوره ټول حروف په ماضي امر حاضر دا درې مبني الاصل درې مبني الفرع دي اسم غیر متمکن مبني دی خو مبني الاصل نه دی مبني الفرع دی دا غیر د وجه نه راغلی مورب او اسم متمکن چې دی دا هم مبني دی خو دې لپاره دا شرط دا دی چې کله په ترکیب کې نه واقع شوی غیر ترکیبي وي اگر چې اسم متمکن دی وي تا ته څوک صرف داسې ووایي که نه چې یاره زید دا زید مورب دی که مبني دی زیدونی نه دی ویلی زیدن هم نه زیدین هم نه تا ته صرف ویلی چې هلکه زید مورب دی که مبني نو ته به څه وی مبني پوه شوې زید په خپله باندې بالفعل څه دی مبني دی ښه داسې چې وایي چې ترکیب کې نه واقع شوی اوس که په چا دلته عامل داخل کړو چې جاء زید اوس پکې اعراب هم نه دی ویلی خو ترکیب کې راوست جاء زید اوس ویل که زید مورب دی که مبني ته وایي چې مورب چې ترکیب کې راشي که نه نو بیا مورب دی چې د ترکیب نه په غیر وي نو بیا څه دی مبني نو دا شرط دی ولې ښه اسم متمکن مبني دی خو په شرط د دې چې ترکیب کې نه واقع شوی او فعل مضارع هم مبني ده خو په شرط د دې چې نون د تاکید پکې وي یا نون د جمع مؤنث یا نون د تاکید پکې وي یفعلنا مونږ وایو که نه چې دا لن او لم او دا وغیره په ټولو کې عمل کوي خو په دوو صيغو کې عمل نشي کولی ځکه هغه مبني دي پای کې نون د جمع راغلی او یا یفعلنا نو چې نون تاکید یا نون د جمع مؤنث پکې راشي بیا به مبني نو فعل مضارع مبني ده خو په شرط د دې چې نون د تاکید او یا نون د جمع مؤنث پکې وي په دې مبني الفرع باندې پوه شوي مبني الاصل باندې پوه شوي اوس معربات په کلام د عربو کې دوه دي مبنیات ټوټل څو شپږ درې مبني الاصل درې مبني الفرع معربات په کلام د عربو کې څو دي دوه دقې دوه نه علاوه نور نشته دی هغه دوه کم دي هغه تاسو په دې ځای کې یاد هم کړه خو بیا ورته وکړئ اسم متمکن دلته چې غیر ترکیبي او جو مبني دی که نه او اسم متمکن چې کله په ترکیب کې واقع شي بیا به جاني زیدون رأیت زیدن مررت بزیدین اوس دا زیدون زیدن زیدین دا اوس معرب دی ولې ترکیب کې راغلی جمله کې واقع شو او فعل مضارع دا هم معرب ده خو چې کله خالی وي د نون د تاکید او نون د جمع مؤنث نه چې دا پکې نه وي بیا به معرب وي لکه یضربو اوس معرب ده ښه چې نون د تاکید نون د جمع مؤنث پکې نه وي فعل مضارع معربات په کلام د عربو کې څو شو دوه مبنیات څو شو شپږ معربات مبنیات وپېژنده دا لازمي سبق دی چې ته به معربات مبنیات پېژنې ښه ترکیب دپاره ټایم څومره شو